کو الله جل جلاله په خپل کور کې راجمع کو او دا سعادت موږ له حاصل شو چې د رمضان المبارک په دې عظیمه میاشت کې موږ او تاسو د الله جل جلاله کور ته راشو. محترم سامعینو، نن د فهمیدین کورس نه زموږ په جامعه کې د رمضان المبارک عظیمه میاشت او د دې په حواله سره به یو څو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک هم بیانېږي او په رمضان المبارک کې چې انسان لکم ثواب ملاویږي او د انسان د پاره کم احتیاط پکار دی هغه ضروری دی. محترم سامعینو، رمضان المبارک داسې عظیمه میاشت ده، الله جل جلاله دې میاشت ډېر لوی برکت ورکړی دی. څنګه چې تاسو کتلی په نورو میاشتو کې داسې چند یو څو ورځې داسې تاریخونه بعضې ټیم داسې چې الله جل جلاله هغې له یو مقام ورکړي او چته کړي، خو رمضان المبارک داسې یو عظیمه میاشت ده چې الله جل جلاله د دې رمضان المبارک هر یو ورځ، هر یو سعادت، هر یو ساعت، هر یو وخت الله جل جلاله چې کوم دی د عبادت ګرځولی دی. د دې وجې نه محترم سامعینو، په روژه کې چې کوم دی دا روژه نیول چې کوم دی دا عبادت دی. هم دغه شان په روژه کې بیا چې کله انسان افطار کوي دا روژه ماتي کوي، دا چې کوم دی د انسان لپاره دا عبادت دی. د روژه ماتي نه پس محترم سامعینو د تراویح انتظار کول چې کوم دی دا عبادت دی. او د تراویح نه پس بیا چې کله انسان اوده کېږي بیا را پاڅېږي وایي چې یاره زه به سحري کوم، د دې لپاره د انتظار کول چې کوم دی محترم سامعینو دا عبادت دی. هم دغه شان د انسان اعمال چې کوم دی دا خوب چې کوم دی د انسان دا په روژه کې چې کوم دی عبادت ګرځي. د دې وجې نه محترم سامعینو، په رمضان المبارک کې پنځه داسې خصوصي کرم دی چې الله جل جلاله دا په دې خپلو بندګانو باندې کوي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امتیانو باندې کوي. محترم سامعینو، د دواړو جانو سردار مبارک حدیث پاک مبارک دی روایت کړی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی. دوی مبارک فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زما په امت باندې الله جل جلاله په میاشت د رمضان کې داسې پنځه شیزونه چې کوم دی زما د امت ته ورکوي چې زمانه مخکې څومره پیغمبران راغلي هغې له دا نعمتونه دا شیزونه چې کوم دی عطا شوي نه دي. پنځه شیزونه محترم سامعینو، په هغې کې اولنی چې کوم دی د رمضان المبارک چې کله ړومبې شپه راشي الله جل جلاله په دې بندګانو باندې د رحمت نظر کوي، او کله چې الله جل جلاله بني آدم له د رحمت نظر وکړي نو دغه یو انسان ته هیڅ چرې بیا عذاب نه ورکوي. دویم نمبر محترم سامعینو، د رمضان المبارک په دې میاشت کې کله چې د ماښام ټیم شي، د روژه ماتي ټیم شي، او په دغه ټیم کې د دې روژه ماتي د دې روزهدار د خولې نه کوم بین ځي، دا بین چې کوم دی الله جل جلاله ته د مشکو د بین نه چې کوم دی زیات نږدې. دریم نمبر محترم سامعینو، په دې میاشت کې د رمضان المبارک په میاشت کې فرشتې چې کوم دی د انسان لپاره د شپې او د ورځې چې کوم دی د مغفرت دعاګانې کوي. د شپې هم او د ورځې هم د دې بني آدم لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. هم دا رنګې محترم سامعینو، څلورم نمبر الله جل جلاله جنت ته حکم کوي چې ته مزین شه زما د دې نیک بنده دپاره، زر ده چې دا زما دا نیک بنده چې کوم دی په دنیا کې به ډېر زیات مشقت تیر کړي چې راشي دې جنت ته د راحت دپاره. پنځم نمبر محترم سامعینو، کله چې د رمضان المبارک اخیری شپه راشي نو الله جل جلاله به د خپلو بندګانو له چې کوم دی مغفرت کوي، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفرمیل چې پنځم نمبر الله جل جلاله به د خپلو بندګانو له په اخیری شپه کې مغفرت کوي. په دغه ټیم کې یو کس پاڅېدو او عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، آیا دا د لیلة القدر شپه ده؟ د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي چې نه، تاسو نه دي کتلی کله چې یو مزدور خپل کار نه فارغه شي نو دله د دغه مزدورۍ چې کوم دی هغه صله ملاویږي، هغه پیسې، هغه مراعات دله ملاویږي. هم دا رنګې دا ټوله میاشت دې بندګانو د الله جل جلاله عبادت وکړو،
د رمضان المبارک دا روزي ونیوي الله جل جلاله بردې سره د خامخا ملاوي. محترم سامعینو هم دا رنګي دا رمضان المبارک چې کوم دی دا رمضان نوم دا د 5 حروفونو جوړ شوی دی. محترم سامعین رمضان را میم دواد الف او نون. محترم سامعین اوس مونږه د دې په مطلب باندې ځان پوي کو چیر درانه مراد څه دي. محترم سامعین درانه مراد چې کوم دی دا رحمت د الله جل جلاله دی. رمضان کې دا را چې کوم دی د دینه مراد د الله جل جلاله رحمت دی. دغه شان دویم نمبر پدې کې میم دی. د میم نه مراد چې کوم دی د الله جل جلاله محبت دی. را میم رحمت د الله جل جلاله، میم محبت د الله جل جلاله. دغه شان پدې پسې چې کوم دی دریم نمبر دواد دی. دواد نه مراد دومان الهی د الله جل جلاله دی. او څلورم نمبر الف دی. د الف نه مراد چې کوم دی امان د الله جل جلاله دی. او اخیری کې نون دی. او د نور نه مراد چې کوم دی د نون نه مراد چې کوم دی دا نور الهی دی. نور الهی د الله جل جلاله دی. محترم سامعینو د رمضان چې کوم دی نوم چې کوم دی د دې د 5 حروفونه شو. او پر رمضان المبارک کې 5 عبادتونه چې کوم دی دا خصوصي کیږي. په هغه کې ډومبه روزه، تراویح، تلاوت د قرآن مجید او اعتکاف او شب قدر. دا 5 شیزونه شو. رمضان المبارک نوم چې دی رمضان دا 5 حروفونه شو. او دغه شان 5 خصوصي عبادت چې کوم دی دا پر رمضان المبارک کیږي. نو هر کله چې انسان دا 5 عبادتونه د سچ دل نه په صحیح طریقې سره وکي نو خامخا بدل دا 5 انعامونه ملاويږي. محترم سامعینو دا شان اخیری حدیث پاک مبارک بیانوم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته چې کله د رمضان المبارک د میاش راشي نو تاسو پر رمضان المبارک میاش کې په خپل کور والے باندې په کوشادګۍ سره ډیر ارس چې کم دی د خپل کور والے لروړې او دا خوري. چې کله انسان په خپل کور والے باندې خو خوراک کوي او وروړي دی له د دې خوراک نه چې کوم دی دا خرچ کوم دی دا خرچ داسې دی لکه د الله جل جلاله په لار کې چې دا شی خرچ کی. د دې وجه نه محترم سامعینو د رمضان المبارک ډیر عظیم میاشت ده. مونږ تاسو ته پکار دی چې دې نه پوره فائدہ حاصله کو او د هر قسمه غلطو کارونو نه ځان وساتو. واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.